अस्सलाम वालेकुम दा تاسو لیدی شئ چې دا ګریټ وال اف چاینا د ځنه شروع کیږي. تاسو وګورئ دا دیواري چین دی، دا هغه ټایم کې دومره بهترین طریقې سره جوړ کړی شوی دی. دې ټیم کې مونږه اوس په دې لیفټ کې کېناستو او مونږه روان یو ګریټ وال اف چاینا ته. دې ځای نه تقریبا 5 منټ په دې لیفټ کې مزل دی او بیا به د هغې نه اخوا چې کوم دی 2-3 منټه مونږ پیدل مزل کوو او بیا به مونږه دیواري چین ته رسو. دا تاسو کتلی شئ نری نری باران دی او ډېر زبردست موسم دی، ډېر ښکلی ماحول دی او ګیر چاپېره ګرینري ده او مکمل ډېر سیف لیفټ دی. او ما سره دې ټایم کې موجود دی شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاهري صاحب. تاسو کتلی شئ شیخ صاحب ما سره ناست دی او مونږ روان یو بره طرف ته. مونږ سره اوسېږئ انشاءالله. تاسو ته به مونږ د دې چاینا د سفر چې دا یو حکومتي سطح باندې د علماو یو وفد هغه د چین د حکومت په دعوت سره چین ته راغلی دی دپاره د دې چې د پاکستان او د چاینا کومه دوستي ده دې کې علما یو بهترین کردار ادا کړي، ځکه د علماو د کردار که هغه هر څنګه کار وي، که معیشت وي، که معاش وي، که معاشرت وي، که سیاست وي، که سماج وي، د علماو د کردار د هغوی د هلو ځلو نه بغیر هغه نیمګړی دی. نو په دغه سلسله کې دا علماء کرامو وفد دا دلته کې راغلی دی. موږ سره اوسېږئ، ډېره مننه. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तैमी जान आपके साथ मुखातिब है और आप देख सकते हैं ये दीवारी चीन की बीचों बीच चौकी टाइप बनाए गए थे, बल्कि बनाए गए थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो आर्मी उस वक्त की आर्मी थी वो यहाँ पर सिपाही क्या जो रिहाइश क़याम तो आम था वो यहाँ पर होता था। तो ये आपने देखा है और ये दीवारी चीन है।